ډیر د غم خبر نن موږ ته را رسېدلی دی او اکثرو ملګرو ته به معلوم وي. هغه دا چې زموږ استاذ او زما شیخ او په سند کې خصوصا د احادیثو په سند کې زما استاذ فضيلة الشيخ العلامة المحدث غلام الله رحمتي نن د دنیا نه د فاني دنیا نه تللی دی او وفات شوی دی. دا یقینا زموږ ټولو دپاره لویه صدمه ده او زموږ ټولو دپاره یو لوی مصیبت دی. مرګ چې دی دا لوی مصیبت دی. الله قرآن کې مرګ ته مصیبت ویلی دی او بیا دا مصیبت ډېر لوی چې کله لوی سړی مړ شي. اوس عام سړی مړ شي او مصیبت وي، خو کور کې مصیبت وي، څه حدود وي هغې کې مصیبت وي. کله یو مصیبت عام امت باندې مصیبت راشي نو دا زموږ د ټولو دپاره لوی مصیبت دی. په صحیح معنو سره شیخ العرب والعجم یو خو هسې القابات لګول دي چېر د عرب هم شیخ او د عجم هم نه، دا شیخ حقیقت کې د عرب هم شیخ او د عجم هم شیخ. ما په خپلو سترګو دلته په دې سعودي عرب کې د هغه درسونه لیدلي دي چې عرب به ورته ناست وو او هغه به احادیث شرحه کول. ما په خپلو سترګو لیدلي. نو هغه د عرب هم شیخ او هغه د عجم هم شیخ. المحدث لوی محدث د احادیثو د علم خصوصا شیخ رحمه الله یو لویه خزانه وه، لویه خزانه. ډېره پوهه ول الله ورکړې وه د حدیثو په باب کې، ډېره زیاته پوهه ول الله ورکړې وه. شیخ رحمه الله هغه انسان چې په هغه وخت کې به هغه حق بیانو، قرآن او حدیث طرف ته دعوت ورکول چې دعوت ورکول ډېر ګران و. ما ته یې په خپله قصې بیان کړي. ما ته په خپله جیل ته تللی څو پیرې خلکو وهلی دی، ټکولی دی څو پیرې. خطرناکې حملې پې شوي دي څو پیرې د دې د لاسه چې هغه د قرآن او د حدیث او د سلفیت طرف ته دعوت ورکو. ډېر لوی خدمات دي د هغه د دین دپاره، لوی خدمات. او کله چې د شیخ ځواني وه هغه سمه ځواني وه نو په هغه وخت کې به هغه د قرآن او د حدیث دپاره اواز اوچته و چې چا به د قرآن او حدیث نوم نه شو اخیستی. نن سبا زموږ دې حالاتو ته وګوره. اوس خو ګزاره شوې ده او سره دې ګزارې د قرآن او حدیث دعوت کول ډېر ګران کار دی. په هغه وخت کې شیخ چې یوازې و په دې لاره کې او داسې ډېر ملګري ورسره نه وو او هغه به د قرآن او د حدیث طرف ته دعوت ورکوه. فضيلة الشيخ غلام الله رحمتي هغه شخصیت چې ټول ژوند یې د قرآن او د حدیث د خدمت دپاره وقف کړی. ډېر عجزه انسان، انتهایی عجزه انسان. ډېرو مجلسونو کې ورسره زه ناست وو. د شیخ دا طریقه وه، مجلس کې به ټولو خبرې کولې، هغه به غلی ناست غلی به ناست. ډېر عجزه انسان. دا به چاته نه وي چېرې زه ناست یم ورته خبرې کړي. او دومره کریم او میلمه دوست انسان چې زه تاسو ته څه ووایم، ځکه چې دا هر څه ما په خپلو سترګو لیدلي دي. یو خو د اورېدو خبرې صرف. موږ د شپې یو پیر ورغلي وو د شیخ واله، موږ وایي چې تپوس ته یې ورشو، بیمار و او روژه وه د شپې څه تقریبا 1 بجه به وه خواوشا. نو چې موږ ورغلو موږ ور وټکو نو موږ یاره شیخ به ودی بیمار دی، ځي چې ځو واپس. نو چې موږ واپس را روان شو نو هغه د کمرې ور کولاو کو. ډېر په مشکله باندې په دې اخري وخت کې به ګرځېدو او امسا ورسره وه دا ولې کولاو کو. سلام علیکم چېرته تاسو روان شو؟ نه موږ وایي شیخ صاحب تاسو وده شي، تاسو بیماره وایي نه وده کېده کوم ځای کې دي، راځئ به لازم به راځي. نه بس موږ وایي شیخ صاحب موږ تپوس کوو ځو. نه وایي لازم به راځي. کېنولو ښه نو بیا ناست ښه شیخ صاحب موږ ځو. نه وایي چېرته ځئ پېشمنۍ به کوئ. ډېر انتهایی کریم انسان، انتهایی میلمه دوست او عجیزه شخصیت او زما استاذ او زمونږ شیخ او د دې امت استاذ
د امت عالمو چې ورته ویل کېږي د استادانو استاز هغه داسې شیخ رحمه الله د استادانو استاز و دلته په مکه کې په مدینه کې په دمام کې په ریاض کې لوی لوی دورې د احادیثو به کېدې او پای کې به استاز چې دی هغه شیخ غلام الله رحمتي عرب به ورته هم ناست عجم به ورته هم ناست زه په خپله پکې شریک شوی یم که زه چې دا ټولې خبرې تاسو ته کوم د هغه دي چې ما لیدلي زه پکې په خپله شریک شوی یم ما د هغه سره د حدیثو یو څو کتابونه م ویلي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کوم سند رسي او موږ سره شتي نو په هغې کې یو سند موږ سره د شیخ رحمه الله دی د هغه په واسطې سره سند به راتلی دی نو لوی غم او لوی مصیبت دا او نن چې په موږ باندې راغی او دې ته مصیبت وایي یو سړی مړ شي او د هغه په مرګ سره امت مړ شي د هغه په مرګ سره په زرګو خلک مړه شي د هغه په مرګ سره دعوت کمزوری شي په داسې سړي پسې خفګان پکار دی په داسې سړي پسې جړا پکار دی یو سړی مړ شو خپل کور والا دپاره به درونو مړ شو خبره یې ختمه شو یو سړی مړ شو د ټول امت مشر و یو سړی مړ شو د امت خیرخوا و یو سړی مړ شو د علم غرو یو سړی مړ شي د علم خزانې دا ورب الکعبه لوی نقصان او لوی مصیبت دی نصیحت زما تاسو ټولو ته دا دی چې د خپلو علماو قدر وکړئ ژوندو رسول اعلی ارمان ورځي چې کله هغه علم لاړ شي یعنی اوس چې کومو خلکو د شیخ رحمه الله جنازه لیدلي یا تصویر لیدلی یا د دې غم نه به خبر شي یاره چې موږ یې خواله ورغلی او یاره چې موږ یې تپوس کړی اوس چې کوم ژوندي دی دوی قدر کوئ دا علما دا د ځمکې په دې مخ باندې قیمتي خلک دي ګورې قیمتي خلک د ځمکې په دې مخ هغه دا علما دي دا شیخ رحمه الله نن خښ کړی شو که ستاسو څه خیال دی چې صرف شیخ غلام الله خښ کړی شو نه نه شیخ غلام الله او د هغه سره چې سینه کې کوم علم و هغه ټول خښ کړی شو صرف یو انسان نه دی تللی د هغه سره چې څه اوس موږ ته مسلې وي موږ به ترې تپوس کړی وی موږ به ترې کتاب ویلی وی موږ به ورسره په درس کې ناست وی موږ به یې خدمت کړی وی موږ به یې قدر کړی وی او موږ به دا کړی موږ به اوس دا خبرې فایده نه کوي اوس دا خبرې هېڅ فایده نه کوي ځکه شیخ رحمه الله د خاورو لاندې پروت دی د علماو قدر کوئ او حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله به دا علم داسې نه اوچتوي چې ینتزعه من صدور الرجال چې الله به دا علم راکاږي د خلکو د سینو نه نه الله به دا علم اوچتوي بقبض العلماء د علماو په ختمولو سره به الله دا علم ختم کړي په دې ځمکه کې نو دا علما چې ختمیږي علم کمیږي دا علما چې ختمیږي نو قیامت را نږدې کېږي ځکه چې د علماو ختمېده د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده او موږ حق پرست علما یادو هغه علما چې هغه د قرآن او د حدیث داعیانې د سلفیت داعیانې قرآن او حدیث بیانې د خپلو علماو قدر وکړي کوم چې ژوندي دي او کوم چې مړه دي د هغوی لپاره دعاګانې غواړي دا هغه قیمتي خلک دي چې په موږ باندې بې انتها مین دي او زموږ د آخرت ورسره غم دی او غواړي دی چې موږ جنت ته لاړ شو او غواړي دی چې موږ د جهنم نه بچ شو دا قیمتي خلک دي نو الله سبحانه وتعالی په فضیلت الشیخ غلام الله رحمتي باندې د رحمتونو باران راووري او الله سبحانه وتعالی دا اولنۍ شپه په قبر کې د هغه د خوشحالو شپه وګرځي او الله یې د قبر په امتحان کې کامیاب کړي الله سبحانه وتعالی د هغه د قبر د سختو نه او د عذابونو نه الله په امن او امان کې ساتي او الله یې د آخرت د سختو نه په امن کې کړي او الله سبحانه وتعالی هغه د قبر نه جنت باغچې جوړه کړي او الله سبحانه وتعالی هغه څنګه چې په دنیا کې عزت الله هغه له ورکړی و او پړقولی و او ځلولی و الله یې دغه شان په آخرت کې هغه وځلی او ډېر مینو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او ټول عمر یې د هغه د حدیثونو خدمت کړی دی الله دې د هغه ملاقات هم د هغه پیغمبر سره وکړي او الله دې زموږ ټول ملاقات بیا د شیخ سره په جنتونو کې وکړي
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.